الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانان ورونو، نننی بیان کې منګ او تاسو ته تقسیم د غوښې ذکر کوو چې کله قرباني وشي نو د غوښې تقسیم به په کومه طریقه کولی شي. دویم به د څاروي کې اووه اندامونه داسې دي چې د هغې خوړل حرام دي، نو هغه به بیانېږي. اول نمبر تقسیم د غوښې هغه درې حصې به کولی شي. مثال یو سړی دی په څاروي کې ځان لره حصه نیولې ده، نو دا خپله حصه به درې حصې کوي. یو حصه به د کور دپاره ځان له کي، دویمه حصه به د خپلو رشته دارانو دپاره جوړه کي، هغې له به یې ورکي، او دریمه به په ګاونډ کې د غریبانانو مسکینانو دپاره هغه جوړه کي. نو دا درې حصې به په دغه ترتیب باندې خپله حصه کې جوړولی شي. که څوک داسې مثلا وکړي چې څاروي والا دي اووه تنه دي یا درې تنه دي او هغې په مشترکه طور باندې یو حصه بیله کړي د ټولې غوښې نه، هم جایز ده. هغه وباسي او ووایي چې دا به موږ تقسیمو په ټولو کې، نو که لحاظه په ټول څاروي کې ټولو کسانو کې مشترکه باندې غوښې نه مشترکه حصه بیله کړي هم جایز ده. نو په دې درې حصو باندې به غوښه تقسیمولی شي چې ځان دپاره، رشته دارانو دپاره او د نورو غریبانانو دپاره. او بله دا چې څاروي کې اووه اندامه داسې دي چې هغې خوړل دا حرام دي. اول نمبر اندام چې کم دی هغه وینه ده، وینه د څاروي دا خوړل دا حرامه ده. دویم نمبر د کم غویې دی یا کټې دی، نو د هغې چې کم دی د تشو میتیزو ځای چې کم ورته ویلی کېږي هغه خوړل دا حرام دي. او بل دا چې د میخه ده یا غوا ده، د هغې چې کم دی تشي او د سماتې ځای خوړل دا حرام دي. او بل دا چې د غویې دی یا چې کم دی ګډ دی یا کټې دی د هغې انډې خوړل دا حرامې دي. او بل دا چې تریخې د څاروي خوړل دا حرام دي. او بل دا چې څاروی دی هغې کې وینه دننه جام شي او هغه جم کړی شي بلکل داسې ښکاري لکه غوښه، نو هغې خوړل دا هم حرام دي. لحاظه د دې اوو څیزونو نه ځان ساتل پکار دي. هر څاروي کې چې حلال څاروی دی په هغې کې دا اووه اندامونه دا خوړل دا حرام دي، لحاظه د دې نه ځان ساتل پکار دي. واخر دعوانا الحمد لله رب